لو کان فیهما کچری وې په دې ځمکه او اسمان کې الهه نور خدایان علاوه د الله نه نور خدایان چې په دې ځمکه باندې وې او په اسمان باندې وې نو د دې نتیجه به سوا الله وایي چې الا الله الله نه علاوه کچری په دې باندې خدایان موجود وې اله موجود وې نو په دې باندې بسوي نتیجه به سوي لفسدت په دې کې به فساد وې مسلمانانو نن تاسو په خپل معاشري کې سوچ وکړئ په خپل معاشري کې په خپل کلی ملت کې او په خپل وطن کې سوچ وکړئ آیا د قران د آیت دروغ وایي که زموږ مسلمانانو ایمان صحیح نه دی قران خو ښکاره ویلي دي الله خو ښکاره ویلي دي لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا کچری زمانه علاوه په دې ځمکه او په دې اسمان کې بل اله وې نو لفسدت فساد به نعوذ بالله خدا نشم ویلي چې زما قران دروغ وایي زما کتاب دروغ وایي زما رب دروغ وایي خدا ویلې شم چې موږ په غلط روان یو ځکه چې قران خو ښکاره خبره ختم کړله وی ویلې کچری د الله نه علاوه په دې ځمکه او اسمان باندې بل اله وې نو فساد به مسلمان وګورئ نن فساد شته که نشته زما او ستا په معاشري کې فساد شته که نشته ظلم کیږي او کنه فساد دی او کنه بې ګناه خلک وژل کیږي او کنه ظلمونه کیږي او کنه نو چې ظلمونه هم کیږي فساد هم شته دی او موږ مسلمانان زموږ دا ایمان دی چې الله دروغ نه وایي نو معلومه ده شوله چې موږ خدایان ټاکلي دي په دې ځمکه باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به موږ په دې کلیپ باندې خبره کوو چې تاسو دا کوم کلیپ واوریدلو زه به په دې باندې مختصرا خبره وکم چې د مفتي منیر شاکر صاحب زوی هغې ته چې کوم د والد صاحب کوم منصب میلاو شو غالبا د دې ړنبۍ جمعه ده او په دې ړنبۍ جمعه کې دي چې کوم د دې آیت سورة الانبیاء آیت نمبر 22 چې کوم تشریح وکړو لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا د دې آیت چې کوم تشریح وکړو دې ته په دې کې خطا شوې ده وزه دا نه وایم چې دا دې عمدن کړې ده سهون کړې ده یعنی دی بل اراده کړې ده قصدن کړې ده دا غلطي زه دې هرگز دا ونه کوم زما مقصد د دې سره نه دی د دې نه خطا شوې ده او خطا کیږي د انسان نه او بهترین خطاکار هغه دی چې هغه په خپل خطا باندې رجوع وکړي دا غینه توبه وکړي او دا غینه د رجوع اعلان وکړي ځکه چې دا خطا علی الاعلان شوی ده زما مقصد د دې ویډیو دا نه دی چې زه تنقید برای تنقید وکم زما مقصد د دې ویډیو دا دی چې زه تنقید برای اصلاح وکم ځکه چې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په سوشل میډیا باندې دا د مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم زوی دی نو د کافی خلکو کتلې دي په دې باندې ډیر ویوز راغلي دي نو زمونږ چې کوم ساده روح مسلمانان دي هغه به دا تفسیر دا مفهوم دا تشریح اوریدلې نو دا هغه ته چې کوم خطا تفسیر او غلط تفسیر تله زما مقصد دا چې زداغي خطا وضاحت وکم او د دین هرگز تنقید برای تنقید زما مقصد نه لري د دې مقصد صرف دا چې د روزي بابرکت میاشتا او چې د مفتی منیر شاکر چې کوم فرزند دی مولانا صاحب چې کوم دی هغه د خپل موقف نه رجوع کی او ځکه چې خطا د انسان نه کیږي او عوام د لپاره وضاحت وشي چې عوام تم د صحیح تفسیر پته ولګي چې د دې آیت صحیح تفسیر سره زه اعظم عالم به د آیت ترجمه کو الله تعالی په سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 کې فرمایي لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا کچری په دې ځمکه او اسمان کې د الله نه ما سوا نور الها نور معبودان وي لفسدتا نو د ځمکه او د اسمان د نظام به تباہ او برباد شي فساد براغله په دې کې ختم شي به د هر یو سکند له بداسنه پاتې شي دا آیت په بیان د توحید کې دی الله تعالی په ساده انداز کې په عام فهم انداز کې خلکو ته د توحید دلیل دلته بیان کړی دی او توحید وته ذکر کړی چې د الله سره نور څوک شریک نشته په خدای کې چې دا هر څه چلی دا صرف الله جل جلاله چلی الله فرمایي چې چری په دې ځمکه او اسمان کې نور سو خدایان وې نور سو معبودان وې د الله سره نو الله وایي چې د دې نتیجه بس ولا فسادتا په دې ځمکه او اسمان کې به فسادو لیکن کوم د خپل یونیورس د کائنات ته غور وکړو ارد ګرد ګورو نو په دې کې هیڅ قسمه فساد نشته بالکل هر څه پرفیکټ دي بالکل هر څه برابر دي نو دا د دې خبرې دلیل دی او دا د دې خبرې ثبوت دی چې تعدد الها یعنی د یو نه زیات خدایان نشته دي نو دا د دې توحید لپاره الله تعالی ذکر کړی دي بنیادی خبره دلته دا ده چې زمون سره د مولانا چې تاسو کلیپ وکړو دته د فساد نه مراد فساد سماجی معاشرتی اغسته دي او د خپل اډینس نه او د خپل عوام نه کافی مجموعه وتناسته ده دا غینه په دې باندې دا راي اغسته ده چې تاسو وای ظلم کیږي کني کیږي عوام بالکل کیږي وای د ما کیږي کني کیږي عوام بالکل کیږي مختلف لکه حالات حاضره کې چې کوم سره روان دي پاغي باندې دا غینه ها کوي نو ثابت شو چې فساد دی نو چې فساد دی نو دا د دې خبرې دلیل چې مختلف خدایان جوړي دلته هرگز د دې فساد نه مراد معاشرتی او سماجی فساد مراد نه دی ګورئ د فساد دوه قسمونه دي یو فساد زمونږ سره چې کوم دی هغه کاسمیک ډیس آرډر دی یعنی کائناتی فساد دی یو فساد زمونږ سره سوشل ډیس آرډر دی یعنی زمونږ سره سماجی او معاشرتی فساد دی په دې ځکه چې الله تعالی کوم فرمایي لفسادتا د دینه کائناتی فساد مراد دی د دینه سماجی معاشرتی فساد مراد نه دی جبکې دلته کې زمونږ سره مولانا د دینه فساد نه مراد فساد معاشرتی او سماجی اغستنی دا اصل خطا ده
الله فرمایي که چېرې په دې ځمکه او اسمان کې د الله نه ما سوا نور هم څوک معبودان وي نو د ځمکې او د اسمانونو دا کم نظام چې کم دی دا کم زمونږ سره چې کم فطرت دا قوانین دي دا هر څه چې پرفیکټ چلیږي دا به هر څه تباه شوي ول دا هر څه به دوړې دوړې شوي ختم شوي ول دا هر څه د دې نه دغه فساد مراد دی یعنی کائناتي فساد ته مراد دی کوسمیک ډیس آرډر د دې نه مراد دی د دې نه سماجي او معاشرتي فساد مراد نه دی نو دغلته کې دي ته خطا شوي چې د فساد نه دی مراد معاشرتي فساد اغستی دی ګورئ که چېرې موږ د دې نه فساد د معاشري والو او فساد د سماج واخلو د دې نه د دې به خرابي سره راځي بیا به دا زمونږ سره دا آیت د توحید پاتې نشي دا آیت به په وحدانیت د الله تعالی دلیل نه جوړیږي ځکه چې الله تعالی خو دلته وایي الله فرمایي چې په تاسو وګورئ د الله نه ما سوا نور څوک معبودان نشته دی نو ځکه په دې ځمکه کې فساد نشته دی یعنی په دې ځمکه کې فساد نشته تاسو وګورئ دا د دې خبرې ثبوت شو زمونږ سره چې متعدد خدایان د یو نه زیات خدایان نشته که چېرې موږ ومنو چې په ځمکه کې فساد دی او د عوام نه چې څنګه منګه لکه دی دا باقاعده اقرار وکړو په خلکو باندې چې او په ځمکه کې فساد دی نو که چېرې معاشرتي فساد دی والی واقعي فساد دی نو که فساد د دې نه ته واخلې معاشرتي فساد نو د دې نه مطلب بیا دا جوړېږي چې آیا زیات خدایان شته دی نو دلته کې دغه فساد مراد نه معاشرتي ځکه چې ورته علماو د پاره به یو نقطه واضح کړم په آسان الفاظ کې چې لو د سن پر راځي علما ته پته ده چې لو راځي د لو لفظ لو کانه کې چې د لو لفظ د عربي په اعتبار سره د ګرامر په اعتبار سره لو د دې پر راځي چې په دوه جملو یو راځي او بل خبردار چې د لړمبینۍ جملې د نفي لپاره راځي او چې د لړمبینۍ جملې نفي وکړي نو د دویمې جملې هم نفي کوي یعنی مطلب د خبرې دا شو چې متعدد خدایان نشته دي لو د سره پر راغی یعنی متعدد خدایان نشته دي نو د دې نه دا پته ولګي چې فساد هم نشته دي نو چې فساد نشته نو متعدد خدایان هم نشته دي نو دلته خو الله تعالی د دې لمبي جملې د نفي د وجه نه د دویمې جملې د فساد هم نفي کړي نو که چېرې منګه دا و چې فساد شته دی او په دې معاشره کې دغه فساد ته مراد والو نو نعوذ بالله الله خو چې نشته او موږ بیا دا و چې فساد شته دی په دې ځای کې نو د دې د وجه نه موږ چې د فساد نه مراد فساد د دې کائنات ته کوسمیک ډیس آرډر دی د دې یونیورسل کې اندر په دې کائنات کې چې کوم دنه دي دغه فساد د دې نه څه دی مراد دی د دې سماجي او معاشرتي فساد مراد دی په دې باندې زه تاسو سره یو څو حواله شریکه ما چې د دې نه کائناتي فساد مراد دی دا رقم ځنه ثابتېږي تفسیر ابي سعود کې صفحه نمبر 330 کې مصنف لیکي لفسدتا په تشریح کې لیکي لفسدتا ای لبطلتا بما فيهما جميعا یعنی هر سبب باطل شي هر سبب تباه شي سچ په دې ځمکه او اسمان کې جميعا سچ په دې ځمکه او اسمان کې هغه به تباه شي ول نو د دې نه د دې نظام د ځمکه او د اسمان چې کوم نظام دغه مراد دی او مصنف وایي وحيث انتفى التالي علم انتفاء المقدم یعنی د دې نه پته ولګي چې فساد نشته دی په دې کائنات کې مصنف سلی کې په تفسیر ابي سعود کې چې په دې کائنات کې فساد نشته ډیس آرډر نشته په دې کې نو د دې نه پته ولګي چې متعدد خدایان هم نشته دي نو په تفسیر ابي سعود نه پته لګي چې د دې نه کائناتي فساد مراد دی دغه سي تفسیر قاضین کې جلد نمبر 3 صفحه نمبر 222 کې فرمایي لفسدتا یعنی لخربتا وهلك من فيهما فرمایي چې لفسدتا معنی کوي لخربتا یعنی ځمکه او اسمان هر څه خراب شي ول دوړي دوړي شي ول تباه شي ول ارسو وهلك من فيهما سچ بدی کې دي هغه ارسبه هلاک شي د دې تفسیر نه موږ ته پته ولګی لفسدتا معنی د ځمکه او د اسمان د نظام د خرابېدو خبره ده په تفسیر الجلالین جلد نمبر 2 صفحه نمبر 483 کې مصنف رحمت الله علیه فرمایي لفسدتا په تشریح کوي خرجتا عن نظامهما المشاهد صراحتاً په دې کې فرمایي چې د ځمکه او اسمان به چې کوم موږ د دې نظام مشاهد چې کوم دی د کوم نظام چې موږ مشاهده کوو د دې کائنات د نظام چې کوم مشاهده کوو کوم چې پرفیکټ نظام دی نو د هغې نه به دا کائنات ارسه وتی یعنی تباه شوي به ول هر څه نو د دې نه پته ولګېده چې د دې نه مراد د کائنات فساد مراد دی نه کې د دې نه د سماج او د معاشري فساد مراد دی په تفسیر نصفی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 364 کې مصنف رحمت الله علیه لفسدتا ترجمه څه کوي لخربتا لخربتا یعنی د ځمکې او د اسمان د نظام به خراب شوی او تباه شوی به نو د دې نه پته ولګېده چې دلته کې د فساد نه مراد د معاشري او د سماج او د حالت حاضره چې کوم فساد دی دا مراد نه دی بلکې د دې نه مراد د کائنات ته دی او چې موږ تر معاشري فساد واغستو نو بیا به دلته کې دا آیت په توحید باندې دلیل نه جوړیږي او دلته کې الله دا راولې د بیان د توحید لپاره چې په ځمکه او اسمان کې متعدد الهه نشته نو دا په دې زديد وجنا په ځمکه او اسمان کې فساد هم نشته کچري متعدد الهه نه بیا به فساد نشته نو متعدد خدایان نشته دي نو امید د تاسو له بدا سمجھ کې راغلي خو شی به دې باندې نو الله تعالی دې منګلا د یو بل د اصلاح او په دوستانه ماحول کې او علمی ماحول کې د علما کرام رویم دی او د طلبه کرام رویم دی چې په ادب کې دنه د ادب په دایره کې یو بل ته د خپل غلطیانو نشاندهي وکي نو الله تعالی دې کې چې زمنګ د دې غلطي اصلاح وشي او عوام دې هم د دې خپل غلطي کریکشن وکي او زما د مولانا عاجزانه درخواست ده چې تاسو علی الاعلان د دې غلطي رجوع وکي ځکه چې د دې د وجه تاسو د आवाज په میډیا تله او تاسو د आवाज عوام ته تله نو چې اغه د دې خطا نه خبر شي او زه په اخر کې بیا وایم چې دا
ز تنقید برای تنقید نکوم. زما مقصد دا دی چې یو مسلمان رور زمونږه په خطا باندې ځي او یو خطا ته کیږي، انسان دی عاجز دی کمزور دی، نو دا د هر سړي نه کېدلی شي. نو زه هم چې د هغه اصلاح وشي، الله تعالی دې موږ له د نیغې لارې توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ د فتنو نه محفوظ وفرمایي. السلام علیکم ورحمة الله